مولا امام حسن عسکری علیه السلام منصوبه شپه ده مولا شهادت شپه ده خپلو مطالبو آغاز نه مخکې یو مسئله فقهیه شرعي مسله تاسو گوش گزار کوم که څه ځینې کارونه داسې دي چې وضو نه بغیر په کار د انسان انجام نه کي که یو شی دا دی چې انسان په کار د قرآن باندې لاس لګوله مس کوله د قرآن بغیر د وضو نه صحیح نه دی کله انسان غواړي چې قرآن باندې لاس کیږدي په کار دی با وضو هوکر لاس ور باندې کیږدي چاهی هغه د قرآن آیې دي سورې دي حتی دا څه الفاظ دي د قرآن حتی دا څه قرآن ټکي ویلي نه وي یو ټکی د قرآن ویلي نه وي چې وضو د نشته دی لاس لګول ور باندې حرامه دی اما جلد قرآن دی قرآن پاڼې دي چې هغه کې لیکلی نشته دی آیې نه دي یا ایو منځه کوم ځایونه خالي دي هغه ځایونه ته لاس لګوي هلته لاس لګوی شي خو مکروه دی بیا هم مثلا وضو د نشته قرآن رخلی وضو د نشته قرآن جلد نه لاس لګوي یا صفحې نه لاس لګوي بیا یا مکروه دی خو حرام نه دی دې کې یوه مسله دا دی چې کوم قرآن مثلا پاسونی پلاستیک دی یا شیشه دی یا لکه نن سبا موبایلو کې اکثر کسانو قرآنونه چولی دي قرآن رخلی دلته قرآن بیا لاس لګوی شي فرق نه کوي که وضو د نه وي یا فرق نه کوي که لاس دانې ولګېده چونکې دا لاس ډایرکټ قرآن باندې نه لګېږي ځکه جایز دی دې کې یوه مسله دا دی چې وړه بچي دي چې هغه قرآن رخلي یا قرآن تلاوت کوي یا قرآن یې لاس لګوي آیا لګوی شي دي ورباندې چونکې هغه مکلف نه دي هغوی باندې واجبات نه دي مسې راغلي زه وړوکی بچی که چیرې توهین د قرآن نه کوي فرق نه کوي قرآن نه مه منې کوئ چې قرآن رخلي قرآن خلصوي یا قرآن یې لاس کېږدي یا لویلي ګرچې وضو نه بغیر دی هېڅ فرق نه کوي وړه بچي قرآن رخستی شي الویستی شي لاسه په کېږدوی شي وضو نه بغیر بیا فرق نه کوي چونکې هغه مکلف نه دي یوه صورت کې بچي نه به قرآن خلي هغه هلې څه که چیرې پوهېږي چې دا اوس توهین د قرآن ورسره کېږي مثال قرآن غورځوي قرآن راخي داسې نه وي څه ونې کښېني ځنه وړه بچي دي که نه یا داسې نه وي چې قرآن وشلوي لکه ځنه وړه بچي دي وړه دي ډېر وړه دي قرآن شلوي د وړو نه به بیا راخلي کوم بچي داسې دي چې هغه دومره پوهېږي چې قرآن راخي خلاص یې کړي یا یې تلاوت یې کوي یا یې کسي فرق نه کوي هغوی که بغیر د وضو نه وي یا هېڅ فرق نه کوي یوه مسله چې ډېره مشهوره دی هغه دا دی انسان نه قرآن ولوېدو که نه ډېر کسان دي قرآن دونه ولوېږي سپاره دونه ولوېږي بیا د عیسی علیه کفاره راغله بیا دې پوښتنه کوي چې کفاره یې څومره دی که څه قرآن څه عمدن نه دی دنه لوېدلی سهون اکثر انسان لوېږي چونکې عمدن قرآن نه غورځوي که نه سهون د سپاره ولوېږي قرآن د ولوېږي انسان هېڅ فرق نه کوي سهون د نه ولوېدلو فورا یې راواخله احترام یې وکړه اندوره احترام نه کوي موږ تاسو طرف ته دستور دا دی چې مچ یې کړو سترګو نه یې دې ولګوو مثال کې طور پر سینې سې دې ونیسو بس همدا احترام دی فوري رخیستله سترګو سې لګوله مچې کوله خپل مناسب ځای کې کېږدوله بس همدا یې د احترام دی همدا یې د هر څه دی کفاره ورکې نشته دی چې ته اوس کفارې سې سار وي چې دې څومره کفاره شوله چونکې تا نه سهون الوېدلی دی عمدن نه دی غورځېدلی همدې شان صحیح څه هغه کوم ځای کې قرآن ټکي چې ته لیکلي شوي وي تیږې نه کاڼي نه لرګي نه هر شي نه لیکلي وي هغه نه ماته بغیر د وضو نه لاس نه لګوي که خدای نما لیکلی دی الله نما دی مثلا کومې ژبې کې ویلې نه دی وایي سیستاني چې دیني به ته لاس نه لګوي بغیر د وضو نه ځینې کسانو ګوتې جوړې کړي نګین باندې لیکي نمې چې نګین یې د ولیکله هلته به ته بیا احتیاط کوي په کار نه چې بغیر د وضو نه ته لاس ورباندې ولګوي تعویض که چیرې دی او مثال کې طور پر چیرې غاړې کې چولی دی خو په کار یې بند وي که بند نه دی پسته کې چې د لګېږي په کار دی بیا الله نما قرآن آیې دا شونه نه وي که دی بیا به هر ټایم وضو کې ورته ګرځي
ډیره مهمه مسله ده. اندیشان سره پیغمبر نامه د اهل بیتو نامې دی هغه احترام ضروری دی. هغه احترام هغه ذکیات ته پکار دی چې احتیاط مستحب دی چې پکار دی انسان وضو حالت کې وي چې هغوی نه ته لاس لګوي بغیر د وضو نه پکار ته لاس ورباندې نه ولګېږي. پس کوشش وکړو انشاءالله او قرآن احترام، اهل بیت احترام او خدای نامو احترام د موتاسو باندې واجب دی. دې حده پورې راغلي دي چې که چیرې خدای نامه نه صفتونه یې وي خو هغه صفتونه صرف خدای دپاره استعمالیږي هغه ته بغیر د وضو نه ټچ نشي کولی، لاس نشي په لګولی. لکه الرحمن صفت دی، رحیم صفت دی، ځینې صفتونه یې صرف خدای دپاره استعمالیږي. کلکه صلوات واستوي اهل بیتو باندې. مولا امام حسن عسکری علیه الصلاة والسلام څه د ما او تاسو زمنی امام والد بزرګوار دی، هغه نن شهادت شپه دی او بل یوه حساب سره سبا هم د امام شهادت ورځې حسابېږي او هم د ما او تاسو زمنی امام چې ما او تاسو مولا دی امام دی هغه امامت آغازه دی سبا. یعنی داسې وایي چې سبا نسته امام امامت ابتدا دی، آغاز دی، شروع دی. یعنی سبا مثلا عصر نه بعد انسان دا مبارک بدی ورکولی شي چې ورته څه وایي چې امام امامت آغاز مبارک مثلا انسان فرق نه کوي. عصر عاشور نه عصر سبا نه بعد مازدیګر نه بعد لکه چې که چیرې سبا شپه منو کوي یا منو کولی شي به حیثیت یې دا څه مو تاسو طرف ته عید شجاع عنوان څه منو کېږي انسان یې منو کولی شي. چې غټ یو خوشحالي ورکېنده دی چې اهل بیتو قاتلین څه هغوی کې یو خبیث ترین کس عمر سعد و هغه واصلې جهنم شوي دي. د کربلا جمله قاتلین اهل بیتو ته خوشحالي ورکې میلاو شوي دی. لذا دا یوه ښه خوشحالۍ موقع دی. ځینې کسان دلته یو خلط کوي هغه یې چې امام ویلي چې ما خو هغه غم پرېږدوئ. نه، امام غم نن شپې دی، سبا ورځې دی. که بله ورځ ته خوشحالۍ معنا کوي څه فرق نه کوي، جزا شته دی شي. مختصر امام حواله څه څو جملې عرض ته کوم ته امام مناسبت سره مجلس دی. که څه د ما تاسو امام حسن عسکري علیه الصلاة والسلام سختترین دور سره روبرو و. څو امامانو ډېر سخت حالاتو سره زندګي تېره کړې ده، تکیه حالت کې. هغوی نه یو امام سجاد علیه الصلاة والسلام دی، هغوی نه یو امام محمد تقی علیه الصلاة والسلام دی، امام علی نقی علیه السلام دی، امام حسن عسکري علیه الصلاة والسلام دی. که دوی لیدای شي چې عمرونه ډېر کم کړي دي، کمترین عمرونه دغو امامانو کړي دي. مثلا 232 هجری کې امام حسن عسکري علیه الصلاة والسلام تولد پرنور شوی دی، امام دنیا ته راغلی دی. بیا 260 هجری کې امام شهادت کیږي، نن شپې او سبا ورځې. 32 نه خپل حساب ورته ولګه څومره کیږي؟ صرف 28 سال عمر کې. دغو درو امامانو ډېر کمترین عمرونه کړي. عمر نه ته اندازه لګوی شي چې امام باندې څومره سختۍ وه. 28 کالو کې انسان یو جوان وي، مکمل جوان و شباب حالت کې وي چې امام ته شهادت میلاو شوی دی. او سامرا کې امام ته شهادت میلاو شوی دی. سامرا بني عباسو په باره کې یې چې بني عباسو دارالخلافه وه او فوجي چاونۍ وه. امام ته عسکري نه ځکه یې عسکر اصل کې فوجیانو ته ویلی شي. یوه وجه ده، یوه وجه دغه یې چې محلې نه ما عسکر وه، یوه وجه دغه یې چې نه دغې ټولې علاقې چونکې فوجي چاونۍ ته نه جوړه شي وه. امام یې همدلته حاضر کړی و، زیر نظر و یو قسم ته. یعنی د بني عباسو ظالمو حکمرانو کړي نګراني وه مولا باندې. لذا دې وجې نه امام ته امام حسن عسکري نه ویلي شوي دي. په سبب د دوه امامان دفن دي انده سامرا کې دواړه لسم امام یو لسم امام یو ځای کې دفن شوي دي. مقبره یې دی چې ظلمانو 2006 کې یو وارې تاسو ته پته دی، یو وارې 2007 کې مقبره بم د مکو سره ورځوله. چې بیا 2008 نه تعمیرات شروع شول، 2015 کې هغه الحمدلله بهترین انداز کې کمپلیټ شوله. پروردګار ده بیا د ظالمان اهل بیتو روضو ته لاس ما ورسوي، پروردګار دې سرنګون وګرځي انشاءالله. امام سختترین دور دا و چې امام شیعو سره رابطه ډېره ګرانه وه، ډېره مشکلاتو سره وه. دې حده پر امام رابطه مشکلاتو سره چې کله به بادشاه مثلا بني عباسو بادشاه یو ځای ته تللی نو امام بیا کوشش کولو چې بیله نه شي پاتې ټوله چې شیعو سره رابطه ونه کړي، ځان سره به تللو. بصرې ته به تلو امام به ځان سره بتلو، مدینې ته به تلو امام به ځان سره بتللو.
مقصد انداو چې امام صاحب چا ملاقات ونه شي. اکثر به خلک وریا ناروغ مولا صاحب ملویدل، نو امام صاحب ملویدل څه طریقه به نه کېده، بیا به خط و کتابات کېدو. ابوالادیان نمیږي مولا خادم دی، اکثر خط و کتابات اندي کړی دی، یعنی امام نه به خط یولو بهر خلکو ته به هغوی نه به راوړو، مولا ته به خطوط راوړل څه دې طریقې سره به شیعو سره به دې کېدې. حتی دې حده پورې سختي څه زه صرف اند یو واقع ته راته مختصره اشاره کوم، دې نه تاسو ته اندازه لګېږي. څه یوه ورځې شیعو ورته انتظار کړي، مولا بهر وځي نګرانۍ وي امام باندې. امام یو خط شیعو ته ویر کړي ډېر پټې طریقې سره لیارې لیارې کې، چې کله هغوی خط پړو کې امام طرف نه وي، امامو کې لیکل کړي وي څه پام کوئ چې زه روزم بیا نوزم خپل ځي ته ما ته سلام ونه کوئ، ما ته اشاره ونه کوئ. اندازه لګوه دا امام حسن عسکري علیه السلام خپل الفاظ دي، چې ما ته سلام کوئ، ما ته اشاره ما طرف ته ونه کوئ، تاسو ته مشکلات پیښیدای شي، جوړیدای شي. اهل بیتو څه قدرت و طاقت ورسره و، خو بس دا امتحانات دي، ظاهري زندگی و دنیا کې څه اهل بیتو دي چې امتحانات ورسره تېره کړي دي، او دې طریقې سره ما تاسو ته دین رسولی دی. نو دا درته واضح کړم څه باقاعده انم امام لسم امام دور نه د کومه سلسله ده د نمایندګانو والا وکیلانو والا دا شروع شوې وه. ځینې کسان اوس اعتراض کوي، اشکال کوي څه مثلا اجتهاد مجتهدان نمایندگان د امام دا کوم ځای نه روتل؟ او بنده خدا نوي نه دي ده څه ته مثال وایي چې غیبت زمانې کې روتلي دي، نه، باقاعده امامانو زندگی کې دا سلسله واچلې ده. انم امام دور کې چلیدلی دی، لسم امام دور کې واضح چلیدلی دی. تاریخ پڑھو کا، تاریخ نه بې خبره ما پتې کېږه. لسم امام ولسم امام دور کې امامانو باندې چې کومه کړي نگراني و نظارت و، نو هر علاقې کې، کوم کې، خراسان کې، مدینه کې، بصره کې، کوفه کې، هر یو علاقې کې امام خپل خپل نماینده مقرر کړی، هر علاقې کې. او دغو نمایندګانو ته امام دوی غوټې ذمه دارۍ ورکړي وي. هغه یوه دا وه چې وجوهات شرعیه نمودې، خمس د زکات د صدقات د کفارات د چی شي ده به اندوی ذریعې سره جمع کېدل خلکو نه، نمایندګانو ته به ورکول. او دویمه کومه ذمهداري وه، احکام شرعیه، مسایل شرعیه به اندوی طریقې سره حل کېدل. هغوی امامان داسې ټرین کړي وو، امامانو حدیثونه دوره ورسره او کتابونه چې هغوی ته پته لګېده چې دغې مسلې حل چی شی دی. زه اختصار سندوره د تایم چې خود امام حسن عسکري علیه السلام یو خاص نماینده چې کوم عثمان بن سعید، دا خصوصي نماینده و امام، اکثر کارونه اکثر مسئله د شیعو اندغ عثمان بن سعید په ترو حل کېدل یک دور کې. او دا امام شهادت نه بعد زنده و. بیا امام تاسو زمانه امام څه کله امامت ورته میلاو شو، اللهم صل علی محمد و آل محمد. مولا څه کله غیبت صغرا ته لاړو، غیبت صغرا کې اولین نماینده امام انده و، چې کومې پلار بزرګوار دور کې نماینده و، مغیدی نماینده شو، زمانه امام نماینده شو، بیا هغه زوایر چې هغه نماینده جوړیږي. مقصد دا څه که څه غیبت صغرا زمانه کې څلور خصوصي نمایندگان و د امام، مغه اجتهاد آغاز ده، مغه اجتهاد یو نظام سیستم ده چې امامانو متعارف کړلو، چې موږ کله نو متمرسي نوی متملاس نه رسیږي شیا او تاسو مونږ کاټ نه یو مونږ پرې نه یو، تاسو ته یو نظام در کړی دی، یو سیستم در کړی دی، د سیستم کې چالي ګوي انداشه، د نظام کې چالي ګوي نه ته کسه دنیا هیڅ نه خوف زده نه دی، یاد وساته دا یو حقیقت دی. دنیا هیچ نه خوف زده نه ده، عالم تشیع که خوف زده ده، اجتهاد نه خوف زده ده، که خوف دار ده اور که مجتهدانو نه دار ده، که دار ده و تا رهبر نه دار ده و تا، که دار ده آقای سیستانی نه و تا دار ده، ما و تا نه دار ده و تا. کله رهبریت زنده ده، کله اجتهاد زنده ده، کله لیدرشپ زنده ده، یاد وسط تا زنده تشیع بقا، تشیع تحفظ، تشیع پیشرفت، تشیع مضبوطه تعلق لري اجتهاد و مرجع و سره. مو نظام الحمدلله مو پراپر یو نظام لرو، مو باقاعده یو سیستم لرو. شیعه بیوارثه نه دي، هیڅ کله لاوارثه بیوارثه نه دي پاتې شوي. او که چیرې موږ ځان خپله بیوارثه کوو، موږ ځان خپله لاوارثه کوو، هغه یو بېله خبره ده. څه ته دغه نظام نه وځې، څه بنیاد باندې وځي او هغه تا بدبختي ما بدبختي کېدای شي. وګرنه اهل بیت مو ته هر یو حالات دپاره، هر یوې زمانې دپاره، هر یې زمانې تقاضو په مطابق مو ته نظام راکړی دی، مو بغیر نظامه نه یو پاتې. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد.
کوم ایام تاسو خدمت کې تلاوت کړل لکه څه پروردگار علم یې څه تقوا اختیار کوي صادقینو سره همراه شوي صادقینو ته تفسیر سکیږي اهل بیت دی قربان مشام الحمدلله امام تاسو برخه اهل بیت دی بهترینه برخه اصلی سرمایه اهل بیت دی دا هغه سرمایه دی څه پروردگار علم خپل حبیب ته یې ای حبیب د ما اجر رسالت کې که غواړي اهل بیت مینه محبت وغواړه خلکو ته وایه قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى تاسو نه زه اجر رسالت کې د اهل بیت مینه غواړم یا اهل بیت مودت درنه غواړم اصحاب ناسوی پیغمبر سره مسجد نبوی کې جابر بن عبدالله انصاری نه مشهور روایت د اهل سنت کتابو کې راغلی دی پختنه کې پیغمبر نه یا رسول الله من قرابتکم الذین وجبت علینا مودتهم یا رسول الله ایتا قرابتدار رشتهدار اقربا چوک دی سمونی خدای محبت واجب کړی دی احمد بن حنبل فضائل الصحابه کتاب کیا ذکر کړی دی پیغمبر اوتیسهم فاطمه و علی و ابناهما اغو اهل بیتنا مراد ورمنه دی علی المرتضی دی و حسنین کریمین علیهم السلام دی دا اهل بیت دی چې دوی مینا دوی محبت دوی مودت مو باندې خدای فرض ګڼلی دی د څه فرض توحید نه انکار نشي کوای ویلی څه خدای واجب کړی دی نبوت نه انکار نشي کوای ویلی څه خدای واجب کړی دی اندیشان سره پروردگار عالم قرآن کې اهل بیت مودت واجب ګڼلی دی انکار نشي ونه کوای ځکه امام شافعی اهل سنت معروف ترین امام ده اغه دغی ای زیل کی لی کی ابن حجر مکی سوای کی محرکا کی نورو د اهل سنت معتبر علماء دغه شعر بلکې دغه ربعی نقل کړي ده امام شافعی ولا امام شافعی چې اهل بیت رسول الله حبکم فرض من القرآن انزله كفاكم من عظيم القدر یا من عظيم الفخر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له غیصاد رسول الله اهل بیتو تاسو مینا محبت مودت قرآن کی خدای واجب ګڼلی دی زه نه اهل سنت امام دی ای اهل بیتو د رسول الله خلخانی اهل بیتو تاسو مودت خدای قرآن کی واجب ګڼلی دی تاسو عزت و عظمت و فضیلت و مقام د پرنده کی و خبره ډیره ده انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له کچیری تاسو باندې چوک درود و صلوات نه وستی المنز یا خدای نه قبلی اللهم صل علی محمد نزا اهل بیت مینا اهل بیت مودت قرآن کی واجب ده ټول علماء اهل سنت و اهل تشیع مسلمان ټول فرقی دی باندې متفق دي چې اهل بیت مینا واجب ده او د هغه ترس کم کسه یو ټکی بغیر د حکمت نه ده خدای ویلی اهل بیت په باره کې مودت ټکی استعمالي خوب خو منوي رغله نن محسن تاسو هغه کړي وي 500 کړي وي ماړه نه مخ کې د کی حکمت ده میا 500 کړي مخه پکې وي صحیح ده دی کی پټ حکمت دا دی چې تاسو ونه تختی وي ماړه نه بعد پټ حکمت کې دا چې زه ډیر وغ نه کوم صحیح ده کی مو ماړه نه دی خړل یو صلوات واسطه محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد خدای دې نه مجلس قبول کی یو شاید دا کسا دا یو خود استود زه اکثر خپل کسانو ته هم څه اهل بیت صفومینا ده څه ده کم از کم کول کې یو متام یو مجلس انسان خونی کیا وکی او بیا یو امام په نامه مثلا څوره مظلوم امامان دي زموږ ځنه وخت کې امام شهادت شپاوي خبر داته نه نشو یو د ځنه کسان خبر خو خود نشي سو دونه دا ورکی وکی نو دا بختور دي چې امام شهادت شپاوي انسان خونی کې یو مجلس یو متام وکی برکات رسیو د یاد وساتوي بهجت غو خدای رحمتونه برکتونه په نازل کلام برزخ کې څه هغه په باره کې دی یې څه متام څه کوم عبادت دی هغه نه پورته عبادت نه دی ګڼلی بل هر هفته کې به متام کولو نن یا هغوی بهجت غول متام سلسله کوم کې اوسه جاری دی انسان وکسي
اهل بیت ذکر کې زور تو وکسا، طاقت تو وکسا، قدرت وکسا ته، برکات وکسا. انا وخت کې مډیر فریادونه کو خونی باندې افات دي، ابلیات دي، بیماری دي، رنځوري دي، خو ته خو لږ اهل بیت ذکر خپلې خونی ته راوړه، ته بیا کسه زوري نه ته ډیره خرچا وکړي، ته ډیر تاوان وکړي، ته ډیر نه ساده اهل بیت او اهل بیت ته ډیره سادګي ډیره خوښوي، ته ډیر ساده پروګرام وکړه، ته ډیر معمولی پروګرام وکړه، ته ډیر مو پښتو کې چې په پیوز وي څه په نیوز وي، ډیر ساده پروګرام ته وکړه. اهل بیت تو زړه ته سترګې غړي، تو پروګرام تو ماړی او ته سترګې نه غړي، هغه تو مینی ته سترګې غړي. او دا زیایم اکثر کسا ما تاسو دا مختلف شونه منو کو، دا برډې دی، دا دادی او باندې خدا مو څه حیثیت لري چې مو برډې ته منو کی او زه منو کوم، زوای مو څه حیثیت لري؟ که حیثیت لري دنیا کې اهل بیت لري، که نمای دی هغوی دی، که مقام دی هغوی دی، که کمالات دی هغوی دی، که خدای سدی هغوی دی، که اصل دی هغوی دی، که حقیقت دی هغوی دی. راځه خپل برډې منو کوي هغوی ولا منو که خونی کی ماغی ورځي بچیا را جمع که، خلخوانه را جمع که، برډې باشي، امام ورځه باشي، امام په نامې باشي، برکات باشي، رحمت باشي، کرم باشي، خونی باندې به رحمتونه نازل شي، آفات و بلیات بعد نه برطرف شي. لخي وزمیا لخي وکسه. نو عرض مدا کوونه د کسه یو ټکی بغیر د حکمت نه دی، خدای موده ټکی ویل استملای محبت کیږي کنه اهل بیت سره، خدای څنګه محبت نه دنه غوړم، مودت نه غوړم. مودت او محبت منځ فرق ده د قربان ده شوم بنیادی فرق. محبت ویلی شي زړه ولا مینې ته، اظهار ورکی وی نه وی، اظهار نه غوړي چې اوسه د زړه کې مینه ده، محبت نه ته ویلی شي. هغه مینې ته څنګه وا درجه پورته ده، زړه کې دا وی څرګند یا کې، زړه کې دا وی څرګندوایا شي، هغه ته مودت نه ویلی شي. مونږ د اهل بیت مودت غوښته شوی دی، مسلمانو اهل بیت سم مودت وساتوي، هغه مینه څنګه څرګندوای شوی، اظهار وکوي، اهل بیت غم کې غمجن شوی، اهل بیت خوشاله کې خوشاله وکوي. دا متمونه مجلسونه زدره سینه زنه متم دره دا ټوله د اهل بیت مینی محبت اظهار ده. او زه حیران یم مسلمان ته، زه مسلمانه مو خو د اهل بیت مینی محبت اظهار کو، قرآن کې ویلی شوی دي مودت او سواسته مینی اظهار وکا، تونی بعد ویلی لګیږي. ته خو دی ای زمانی د اهل بیت مینا واجب ده، تاسو اهل سنت امامانو ټول ویلی دي چې اهل بیت مینا واجب ده، بیا ته بعد ویلی محسوسه دا متمونه مجلسونه زدره اول خو پکو د تویا کول ټول مسلمانو کوله، چې کله نشي کوي بیا نورو مسلمانو ولا ویلی بعد محسوسه که اهل بیت معنی دغه اظهار وخت شوی ده، اظهار ضروری ده. مودت ویلی شیغي مینی ته څنګه دو طرفه ویو، کله مینه یک طرفه وي کنه کله شي یک طرفه وي هغه ته محبت نه وي، کله دو طرفه مینه شي هغه ته مودت نه وي. یعنی دا داسې مینه ده چې موږ تاسو اهل بیت سره مینه ده، اهل بیت هم سندوره مینه کوي. سوال نه پیدا کیږي چې تا اهل بیت سره مینه کوي تاسو مینه نه وکي، خپل مینه وکسه سوره د مینه ده اهل بیت سره اندوره تاسو مولا سید الشهدا اندوره مینه کوي، ورمنه زهرا د سندوره مینه کوي، اهل بیت د سندوره مینه کوي. تو دار کې تو کور کې کچيري اهل بیت ذکر کیږي، کچيري تو کور د سي کور د څنګه اهل بیت رزيدي یاد وساتئ، تو مجلس وی اهل بیت ترسي کې تو کور کې پروګرام یا اهل بیت ترسي، بیا مهربان دی هغه ډیر. مودت ویل شيغي مینه تا څنګه دور شدیده مینه وی، دور شدیده مینه شدت اختیار کړی وی چې اطاعت خپل په خپل اور کې پټ دی. د سین مینا نه څه بغیر د اطاعت وي، او هغه سیمینه چې اطاعت ورسره وي، ته چې څه مینه کوي ته متیا جوړیږي، هغه چې غوړي کوي چې نه غوړي نه کوي. د سیمینه ده چې کچيري اهل بیت حکم نه ده توکي اشاره ده توکي یا کفي ده وای کا بیا که اشاره نه وي، صرف رضایت قلبي رضایت وي چې پوي شي چې دا کار اهل بیت نه رضی دی وای کا چې نه دی رضی مای کاوه. او د سیمینه دی او چې انسان هر یو شای تن او مال او جان هر یو شای قربان وي اهل بیتونه د سیمینه دی. د انسان د نکسي اهل بیت مینه کې ګاټه ملويږي، نو مینه کې یم که ګاټه نه ملويږي بیا مینه کې نه یم. ګاټه وی که نقصان وي اهل بیت دار ته ټیټیږي، ګاټه وی که نقصان وي اهل بیت دار ما پرېږده،
ګټې کیا معنا نقصان کیا معنا. امام علی علیه الصلاۃ والسلام یو غلام وي غلیای کړي وي واره غلیاونی ثابته شي وي مولا ته پیش کی ثابته شي مولا استفات قرآن حکم د ګوتې ونه پرې کی لاس پرې کیږي کنه فقطو السارق والسارقه فقطوا ایدیهما ګوتې ونه پرې کی غلام لوړ شي خپل ګوتې راوخلی بازار ته وزي چاوک ته ای مولا شان کې ای مولا مدح شروع کی ای مولا ثنا و تعریف شروع کی ای مولا فضائل شروع کی خلق ہوتا سے امام مولا عادل امام دے امام مولا ټولو نا اعلم دے اشجع دے قسیم النار والجنہ امام دے نورمن زهرا شوهر دے رسول کریم داماد دے فضائل بیان کی چونکہ امام تروشی مولا ایتا کوم غلام دے ستون الله سپری کړي ګوتې دونه پری کړي دا ته فضائل کوي ایته تعریفونه شروع کړي دي مولا جواب وسګي سره وی غوړ کله روشي مولا پښتنه ونه کی چې د کول مولا تی مولا ایته فضائل مکول ایته ماده مکولا ایته تعریف مکولو مولا څو کی ګوتې ورپسې وسراوي ما سي ګوتې راوخلي باندې کېګ دی لاسونه کې دی مولا تی څا لاس مدوباره دیر کړلو امام تی لاس مدوباره دیر کو څټه مولا جمله او سی وکیز مولا ایڅ لنا اقوام لو قطعناهم اربن مولا ایڅ مدسه شیادی منون کی دی کچې دغه ټوکړي کو مزداد فینا الا حبا مینا به موسی کام نشي مینا به زیات شي کام به نشي واقوام لو اسقیناهم العسل المصفى مزداد فینا الا بغضا دسې کسان شته دي که هغوی ته صفا ستره خالص بګینه ویر کو نیوی خورو بیا موسی مینه جوړه نشي بغض و کینه به ناراضي وته شي دا برخه ده اهل بیت مینه شته برخه کې ملو شوی ده هغه سرونه په ویر کوي شي ملونه په ویر کوي شي ځنونه په ویر کوي شي ځوانونه په ویر کوي شي سپینګیریا بچیا په ویر کوي شي الحمدلله ایمتور امتیاز ده مو اهل بیت په نامه دا ټوله علاقه شهدا و نه ډاکه ده هر وی علاقه کې کچيري تاسو تسری جنډي بریخي دا د اهل بیت په نام جنگیدلې دي د اهل بیت په نامه جنگیدلې دي د اهل بیت په نامه شهادت ملو شوی صلوات واست محمد و آل محمد اللهم صل علی صرف یو مطلب د ذکر کوم هغه دا دی کسه مارز توکړلو چې مینه محبت اظهار پکار دی اظهار څنګه وشي اهل بیت سه مینه محبت اظهار څنګه پکار دی اظهار زبانیه کېدای شي یو اظهار زبانی دی قربان نشم زبانی دا دی ما تو اهل بیت ذکر کو وورو کی نو مجلس کې ذکر علی عبادت اهل بیت ذکر علی ذکر مولا ذکر عبادت دی دا یو اظهار دی بچیونی نمی کیږي صلوات او درود او اهل بیت باندې د اهل بیت ذکر دی دا یو درجه ده یو اهل بیت سمینه محبت اظهار علمیه کیدای شي علمی سوره د واس د اهل بیت په نامه کلام لیکي کلام نشر کوي اهل بیت مکتب دفاع کوي امینی بزرگوار الغدیر لیکل دي انسی محدث کومی بزرگوار 110 جلد کتابونه لیکلي دي بهار نلوار مجلسی بزرگوار لیکل نور علماء کتابونه لیکي زحمتونه کړي دینی مترسواله دي نن ما او تا فرضا جوړیږي کم از کم خوش کر سوشل میډیا باندې هر چا صحت یار وسره ده بهترین ډیجیټل منبر ده ته د چیک اهل بیت حواله سره تو سوره تبلیغ کړي ده خپل دین مذهب اهل بیت ترویج د پاره د سوره میډیا استعمال کړي ده کنا صرف اور صرف بل کی چړو چال کولې د پاره یو بل ذلیل کولې د پاره یو بل تهمت لګولې د پاره یو بل سپکې د پاره لګیا یو میډیا استعمالو روشه بهترینه مکان ده چې میډیا نه फायदा هو چاته کی علمی اظهار انداده چې اهل بیت په نامه ته اهل بیت دین مذهب مکتب پرچار کولای شي دا څه بهترینه هتیار ده بهترینه سرمایه ده یو اظهار اقتصادی ده قربان شم اقتصادی اظهار ده چې مالی اهل بیت په نامه پیسہ ورکوای شي ناظر ورکوای شي تاوم ورکوای شي امام بڑا جوړوای شي اهل بیت په نامه زیرتونه دي جوړوای شي پیسہ ورکوای شي الحمدلله نن تاسو وخت سوره زیرتونه جوړ دي د اهل بیت منون کو برکات دی دوی پیسو برکات دی اوس ماته ذکر کو 2008 نه 2015 پورې الحمدلله سوره سنا استعمال شو سوره پیسہ استعمال شو سامرا کې د زیرتونه بهترین انداز کې جوړ شول
څو ورځې کېږي تاسو ته پته دی بیبي اولیا بیبي سلام الله علیها کوم هغه 40 ساله ذریح و هغه بدل شولو باقاعده ایران عراق شیعه و مؤمنین و تعاون سره بهترین نوع ذریح هغه هلته منتقل شو پس اور باندې ولګېدلو. دا یو قسم ته مینه ده، محبت ده، قربان ده شو. چې واس وي خپل شخصي خونی خوار چوک جوړاوای شو متم خانه جوړا کی اهل بیت په نامه دار جوړ کی یو ذکر ورکی کیږي. اوس اکور مې الحمدلله زی په زیمتم خانی دی دا د اهل بیت مینه اظهار ده، زیارتونه دي اهل بیت په نامه جوړ شي مینه محبت اظهار ده. یا وزنده معجزات او خپل کسوي 40 کې به تاسو لوړ وي چوک نوی لوړ پروردگار دې ته نصیب کی ان شاء الله. د کوم دسترخوان د مولا سید الشهدا غریب کربلا کوم دسترخوان څخه غړیدلې وي یاد وساته، دنیا چیلنج ده دنیا د پاره د سې دسترخوان نه چو غړاوای شي نه چوک لیدای شي نه چوک جوړاوای شي کوم خرچه سالتي کیږي. عربستان ته کال کې حجیان سی 25 लाख 35 लाख پورې کنټرول نشي کوي، برداشت نشي کوي، نه رسیږي ورپسې. اکثر اوقات تاسو کسه حادثات کیږي، واقعات کیږي، حالانکه هر قسم ته سہولیات شته. امیر ترین ملک عربو کې بلکې اسلامي ممالکو کې سعودي عرب دی، نشي کنټرول کوي. ټول عرب ملکونه، ټول یورپ، ټول امریکا، اسرائیل، عالمی طاقتونه، استکباري طاقتونه سعودي عرب پشت کی دي. بیا 15 लाख حجیان نشي قبول کوله. روشي میو ته وخیو عربو کې ټولونه غریب ترین ملک عراق دی، ظاهري تور سره وسایل نه لري، فیسیلیټي نه لري، امکانات نه لري، هیڅ نه لري. هغه په باوجود 2.5 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ کسان هر کاله عراق ته سی 40 کې د څو ورځو کې یغوی نه خوراک کې کمای ویني، چیکاپ کې کمای ویني، میډیسن کې کمای ویني، رهایش کې کمای وی، هیڅ کمای نه وی د ورځو کې. کچو کسي اهل بیت پیژندي بیا 40 کې پیژندي. دا معجزه ده. اهل بیت په نامه کوم دسترخوان غړیدای شي دا د اقتصادي مالی یو قسم ته مینه محبت اظهار ده، مینه محبت اظهار ده. یو شی څه بل ته هم زیارت دی او اهل بیت زیارت تلل ده، اهل بیت سره بیعت کوله ده، چاته توفیق ملو شوی یو یاد وساتوي. روایت کې دي څه مولادي مر شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر بالحسين للإمامة عليه السلام. مولادي څه چوکات سے امام حسین امامت کایل وی اغوی باندې د مولا زیارت کوله واجب ده، فرض ده ور باندې په کار ده صدا هر یو کس د فرض ادا کی. کچېری بغیر د زیارت نه مړ شوی دین دا ناکیس ده، ایمان دا ناکیس ده. زنه کسان قسم بهانه پنشن واخوام، فارغ شم، لیا شم، ای دنیا کارونه نه لیا کیږي. په کار ده چې سوره اولین فرصت کې ته لاړ شي مولا در ته سلام وکا، الته زیارت وکا، دیدار وکا د امام. یو شی دا ده تو زحمت ختمون واشونه ته نور ذکر کوم اختصار سره. یو د مینی محبت اظهار عملی شکل کې او اهل بیت مون وخت انداده عملی شکل کې. عملی شي شه مولا خپل نهج البلاغه کې اعینونی بورع و اجتهاد، مولای ساشی او تقوا پرهیزګاری عمل کې مسامحت وکوي. من کان لله مطیعا کان لنا ولیا ومن کان لله عاصیا کان لنا عدو. مولا دی چې چوکي خدای لري کې اطاعت گزار وي، خبنده وي، هغه مو دوست ده، مو خشیه ده، مو نگرانه ده، مو ولی ده. مولا دی چې چوک اطاعت گزار نوی معصیت کاری وي، هغه مو عدو جوړیږي، به مو دشمن جوړیږي. کوشش وکړو اهل بیت ته عمل زری سور نږدې شو. لا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع. مولا دی ساشیاو مو تر نږدې کیږي عمل زری سر نږدې شوی، تقوا پرهیزګاری زری سر نږدې شوی. مهم شاید ده سره بیا پښتنه د نو کوم ساده انسان المنځ کوي پابند صلات وی اهل بیت ته ورنږدې ده، قبل منځه ورنږدې ده. اهل بیت المنځونه کړي دي کنه، اهل بیت المنځونه نه دي پرېخلي. اهل بیت المنځو سره مینا وا، قرآن سره مینا وا، حجاب سره بیبي مینا وا، پردې سره مینا وا،
څوک چې دغو شیو سره مینه کوي، چې کومو شیو سره اهل بیتو مینه کوله، یاد وساته اهل بیتو ته اندوره ورنږدې بیا، اهل بیتو نه اندوره ګران یې بیا. زه نن حیران پاتې یم، دغو منبرونه کوششونه کیږي المونز و مولا حسین، المونز عزاداره، دا ټکارې کی چوي او بنده خدا ای دوی منځ هیڅ ټکاره نشته ده، دا ما په ټکارې کوه. اهل بیتو دار نموت المنزونه میلو دی، روژیا میلو دی، حجونه میلو دی، قرآنونه میلو دی، هر یو شای مو اهل بیتو دار نخسته ده. نن کتونه بیلوی چې المونز بیل کی اهل بیتونه، روژاونه بیل کی، قرآنونه بیل کی، حجونه بیل کی، دوی تا بیلتون ده اهل بیت نبیلی، اهل بیت نه دوشونه نبیلیږي. خدای د ته یاد وساته ویم، اهل بیت اصل دی، بنیاد اهل بیت دی، اهل بیت ځان نه بیل نه کې. اهل بیت څه د سره دی په کار د المنزونه د سره وي، اهل بیت د سره دی په کار عمله د سره وي، اهل بیت د سره په کار د کرداره د سره وي. نه جدا کیږي اهل بیتونه. دا بحثونه فضول دي چې موږ دا بحث وکړو چې الموز افضل، روژه افضله. بابا که افضل ته سترګې غړی که نه، اهل بیت افضل دي. سوچمی خبرې ته که افضل و ته سترګې غړی که نه، بیا اهل بیت افضل دي. خدای نه لاندې، خالق نه لاندې اهل بیت هر چی نه افضل دي. اهل بیت و درجه مقام هغه ته چوک نه رسیږي. خو ایدی مطلب دا نه دی چې اهل بیت مو افضل ګڼو، هر چی نه افضل ګڼو. ایدی مطلب دا نه دی چې لمونځ ما کوه، روژه ما ساته، قرآن ما رخله، عمل پرېږده وه. ایدی مطلب دا نه دی. که دا مطلب ته نخلی دیزی که تی غلط فهمه شکاری. کوشش وکړو انشاءالله اهل بیتو ته عمل زری سره، تقوا پرهیزګارۍ زری سره. ځکه شپږم مولا ډېر یی آشیاو کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. آشیاو داسې کردار اپناو که عمل حوالی سره چې تاسو خلق کسی مو داسې ښه یادیږو، تاسو خلق کسی مو داسې بد یاد نشو. داسې کردار اپناو که. اخیری شاید چې تاسو گوش گذار کوم هغه د اجتماعي اخلاقی او اخلاقی شکل کې اهل بیت و مینې محبت اظهار. مولا دی یی څه چې چا مو ته لسونه نه رسیږي، فلیصل صالحی موالینا. ایمو نیک و شیعه اوسه، ایمو خو شیعه اوسه، هغوی سه صله رحم شروع کی، ښه اوسه کوي داسې وایي چې موږ یې ښه کړي. یکتب له ثواب صلتنا، هغه ته دوره ثواب میلوي لکه موږ یې ښه کړي. کلی کې د کردار سوره ښه دی، اندور اهل بیتو ته ورنږدې، سوره با اخلاقی، سوره شریف انسانی، سوره چې تا هزار و زیات خلکو ته نه رسیږي، تا لاسه خلکو ته ښېګړه رسیږي، پوه شه چې اهل بیتو ته ډېر ورنږدې. او د مور پلار نه شروع کیږي، او مور پلار نه، مور پلار نه شروع کیږي، وړونو نه شروع کیږي، تره زامن نه شروع کیږي، کلی نه شروع کیږي، همسایه‌و نه شروع کیږي. دا خبره ځان کردار وکسه کنه. مولا ته کس راشی مولا مور پلار مقام را تاخه، مولا تی هما جنتو که و نارو. ایتا جنت ایتا مور پلار دی، ایتا جهنم ایتا مور پلار دی. یعنی مور پلار زره سه جنت اطلعی شی، جهنم تا اطلعی شی. کوشش وکی انسان اهل بیتو تدغیل یاری سور نیک دیشه. علی ابن محزیار واقعا تاسو بوریدلی وی شاید د کومت سترانی کی بار ذکر کیدلو. نون نسکالا امام پس زمانی امام پس وګرځي دو حج ته بتللو چې مولا ملاقات وسو شي نه وسکیدو. شلم کولی مایوس شوه ده، حج کې ولاړ ده، چوکلوس پکېږ دی. علی ابن محزیار ارسا مولا انتظار کې ده دتا. کله مولا ته ویر شي خیمه ته امام سره کله ملاقات وشي، احوال پرسی وشي، سلام علیک وشي، مولانا پښتنو کې مولا نون نسکالا بلکې دا شلام کار ده. تو پسې مهاج ولټولو، زمکې مدسې ولټولې، دسې وګرځېدم دار بدار وم، دسې آر یو کور آر یو ځای مدسې ولټولو. مولا دوتی علی ابن محزیار ایمو لیاره ډیره شارټ کټ دی، ډیره مختصره دی. صله رحم کې کمزوری وي ځکه یې مقابل نه وي. صله رحم د ښه کا موسی بیا ما سرېږه ډېر، بیا موږ خپله دیرځو، بیا موږ طلبګار یې، موږ خپله دسه ملاقات کوو. قربان شون دا ډیره مهمه خبره ده. انسان سوره کردار خوي، سوره رفتار خوي، سوره خلق سه اخلاق خوي، سوره اطوار خوي، سوره سلوک خوي، سوره رویه خوي. اندور اهل بیتو نه تو ګرانی، اندور اهل بیتو ته تو ورنږدې. اخیری یو حدیث ذکر کوم تاسو زحمت ختموم. کسا یو حدیث کې راغلی دی چې واوري د جبرائیل پیغمبر دی چې
یا رسول الله که چیرې لو کانت عبادتنا علی وجه الارض، که چیرې ځمکې باندې عبادت خدای مو ته راکړی وی کنه، تو صفات فرشتي معصومې دي، عصمت مرحلې کې دي، ګناه نه ونه کېږي، خدای څه امر ورته وکړي مغه کوي. فرشتي خپل عبادت کوي، څه کومې فضا کې دي، کوم ماحول کې دي، خو هغوی یې څه که چیرې خو موږ ځمکې نه عبادت کولې، بندګانو انسانانو په ځای ځمکې عبادت یې مو ته راکړی وی، چې به کول، کوم عبادت به کولو؟ سوچ به وکړئ کوم عبادت به خوند ورکولو چې ټولو نه ښه عبادت دی، ټولو نه آسان دی، مثلا ټولو نه زیات ثواب دی، څه عبادت دی؟ هغې عبادت انده اجتماعي مسلمانۍ دی، او اجتماعي مسلمانۍ. روایت کې داسې دي جبرایل یا رسول الله نه مونږ به دا 3 کارونه کول، ځکه خدای مو ته دا مکاره کړي وی چې ځمکې نه عبادت مو کولی. یو عبادت مو به دا کولو چې خلکو ته به مو اوبه ورکولې، خلک به مو سیراب کول، خلکو اوبه به مو بندولې نه ورکولې به مو خلکو ته، دې کې ټول نه زیات ثواب دی. دویم عبادت مو دا کول چې خلکو حاجت روایی به مو کوله، هیڅ مشکلات و هیڅ تکلیف منډه مو سکوله، زحمت خلکو ته مشکلات نه جوړول. لکه نن سبا زه مثال در کوم، ای 2 منزلنجه وي دریم برنوازی شیطانه ورکی کوي، او بنده خدا ای 2 منزلنجه ده حل کا، مسئله او تاسانه کا، کسای حل کا، گند اخلاص کا، تو تا څه حق حاصل چې غوی منزلنجه ده ته نورا پیچیده کی شتا که نشته د مولس کې ده شتا دی د شیطانه 2 لګیاوي دریم برنوازی کنای د پلنکی سره پیغام ایډوي غوړی څه په عذاب وړي، دسې مشوره ورکوي، دسې کیسه دسې لینو ته جنګوي، څه پرېږده مکه پیغام مسه ووړي. دا یې مو معاشرې به بدبختي ده. هېچا کیسه که نشي حل کوی، خو شیطانې ما کوه قربان ده شم، که دغې نه یاد وساته څه لنجاونه جوړه شوه، مرګ وشو، قتل وشو، د قتل کې ته برابر شریکي ته ورکې راغلی. هسې چې قیامت ورځې به ځنه وخت انسان خپل سپین کفن یوه وینو قطره وکسي، پروردګار ته وایي پروردګار د وینو قطره ما نیولې پرېوته، خدای به تیسې دغې یوې قطرې یوه مقتول مظلوم وینه دی، دې حساب تا سره دی. تاو کې خبرې کړي وي، تاو کې شیطانۍ کړي وي، تاو کې خلک بړکاو کړي وو، تا به لګله کړي وه، کې تاو کې کیسې کولې، حساب یې تا ورکوي دغه شي. دریم شی څه فرشتې څه عبادت مو ارمان کوو هغه دا دی، خلکو عیبونه به مو پټول، سترول عیوب به مو کول، خلکو عیبونه پټول، خلکو عیبونه مو نه څرګندول. دا فرشتو ارمانونه دي، خو که فرشتو ته مو څه فرشتو ما خفه کېږو، عیبو پټولې په ځای څرګندوو، حاجت روایې په ځای خلکو ته مشکلات جوړوو، اوبه ورکولې په ځای خلکو اوبه بندوو، پیپونه یې کټوو، اوبه ورباندې خرپوو، خړوو یې ورباندې، دا یې مو طاقت دی، دا یې مو زور دی. پروردګار عالم د مو ته خدمت خلق توفیق نصیب وګرځي. کلکه صلوات واسطه محمد و علیه